من عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي منګه چې کله غزوه بدر کې ولاړو په جهاد کې وای په سب کې زه ولاړم نو ایمان یو طرف ته ماشوم او بل طرف ته مرانه ماشوم نو ما ډیر زیات افسوس ونده کې وکړو چې کاش زما یو طرف ته بل طرف ته یو تکړه ونده کې یو بهادر ونده کې ځوان ولاړو نو په جنگ کې بدی زما دفاع کوي و چې لږ سات تیر شو نو هغه یو ماشوم ما په دې ګبانه لاس کې خودو ما ته ویل چې کاکا ته ابو جهل پیژني ما ته ویل چې ته په ابو جهل باندې سکه ما ولدري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کنځلې کوي داغه ګستاخی کوي او په الله تعالی باندې قسم که چر دې ما نوري دونه دې به زمانه ژوندې نشي وې دې ماشوم پر چې دا خبره وکړه زړه عزت خوشاله شوم چې دا ماشوم دې د دونه غټه جذبه را و چې لږ سات تیر شو هغه بل ماشوم ما په وګه باندې لاس کې خودو او ما ته ویل چې کاکا ته ابو جهل پیژني ما ورته ویل چې ته په ابو جهل باندې سکه نو هغه مرته غشانوي دي چې ما ورته د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په شان دي ګستاخ